خپل واتس اپ چې دی دا محفوظ کړئ. داسې نه چې ستاسو واتس اپ د بل کس سره کولاو شي، ستاسو میسیجونه آډیو کال ویډیو کال یا آډیو میسیجونه چې دي دا د بل کس موبایل ته لاړ شي. یو سیټنګ دی چې دا تاسو له په واتس اپ کې کول لازم دي. اکثر ځینې کسان چې دی هغه تاسو دوکه کې چې دوکه یې کړي نو ستاسو واتس اپ چې دی هغه ځان سره کولاو کړي. ځکه ډېر کسان یې هغه په دې طریقو باندې نه پوهېږي. ټلیفون ورته راشي یو ته وایي ستاسو انعام راختلی دی، یو پلانی چل شوی دی، په قسمه قسم طریقو باندې اکثر تاسو دوکه کړي. نو چې دوکه کړي نو هغه ستاسو واتس اپ چې دی د ځان سره کولاو کړي. نو که په دې واتس اپ باندې هغه کم 2 نمبر کارونه وکړل ټول به په تاسو پسې حسابېږي. که هر کار وکړو که یو کس یې دوکه کو کله چې هغه بیا د هغې ریکارډ راوکاږي نو نمبر خو هلته کې ستایي، نو چې نمبر ستایي نو هغه هر سره چې دی په تا پسې حسابېږي. او د ډېرو کسانو سره دا طریقې چې دي دا شوي دي، خو د هغې نه مخکې موږ ځان نه پوه کوو. چې کله د هغې نه مخکې تاسو ځان پوه کړو نو ستاسو سره په سبا ورځې دا قسمه فراډ چې دی دا به نه کېږي. موږ تاسو ته په هره ویډیو کې وایو چې تاسو خپله او ټي پي کوډ چې دی دا له چا سره مه شیر کوئ. خو ځینې کسان دغه شیر کوي، خو زه درته یو بل سیټنګ په واتس اپ کې ښیم چې هغه سیټنګ تاسو کړی که تاسو او ټي پي کوډ هم شیر کوئ خو بیا هم ستاسو واتس اپ چې دی دا څوک نشي هیک کولی. لکه ستاسو واتس اپ چې دی هغه ځان سره نشي کولاولی. او که دغه تاسو ونه کړو او ستاسو واتس اپ چا ځان سره کولاو کړو او په هغې باندې د فراډ کارونه وشو نو د هغې مجرم چې دی هغه به تایي او تا چې دی دا به پولیس رانیسي. ولې چې هلته کې به اکاونټ ستا په نوم باندې د هغې خلاف په تا کاروایي نه یې کړي. کله چې ستاسو واتس اپ بل کس ځان ته ورواړئ نو کوشش کوئ چې خپل واتس اپ چې دی دا د هغه موبایل نه چې دی هغه ختم کړئ او په خپل موبایل کې واپسي چې دی دا کولاو کړئ. د هغې لپاره به تاسو واتس اپ ته چې دی دغه کوئ اپیل کوئ نو د هغې نه وروسته چې دی ستاسو واتس اپ چې دی هغه به ستاسو لاسو ته راځي. خو د هغې نه مخکې یو سیټنګ دی چې هغه سیټنګ تاسو په خپل واتس اپ کې وکئ نو بیا ستاسو واتس اپ چې دی دا څوک نشي کولالی. د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې خپل واتس اپ چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه تاسو خپل واتس اپ کولاو کړو نو په واتس اپ کې به تاسو ته له پاسه 3 ټاکې چې دي دا به تاسو ته ښکارېږي. هغه 3 ټاکې چې دی دا به تاسو ووایئ. چې څنګه هغه 3 ټاکې تاسو ووایئ نو تاسو ته په لاندني سر کې چې دی د واتس اپ سیټنګ ښکارېږي. تاسو به د خپل واتس اپ سیټنګ کولاو کوئ. دې سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي زموږ د واتس اپ سیټنګ چې دی دا کولاو شوی دی. دغه شانتې به تاسو د خپل واتس اپ سیټنګ چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کړو نو په دې کې به اولنی اپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ کم ته چې د چابۍ دا نښه ده اکاونټ ورته لیکلی، خو د چابۍ دا نښه چې ده ځینې کسان به په انګلیش نه پوهېږي نو د چابۍ دا نښه چې کومې وي ته دا به ووایي. د اولنۍ دغه چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې چې دی د له پاسه طرفه چې دی 4 نمبر اپشن دی او دا 3 سټارونه ورته دي او لیکلی دی 2 سټیپ ویریفیکیشن ورته لیکلی. دا 2 سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا به په خپل واتس اپ باندې چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه را تاسو کولاو کړو دغه شانتې نو دلته کې ستاسو نه چې دی یو کوډ غواړي او لاندې چې دی شنه پټه او تور لیکل دي. په ځینې کې سپین لیکل زموږ دا ډارک دی نو کېدای شي سپین لیکل پکې تاسو ته راغلی، خو شنه پټه او تور لیکل چې دی ټرن انې لیکلی دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي. چې دا یو څنګه ووایو نو دلته کې ستاسو نه پین غواړي وایي تاسو 6 انچي نمبر چې دی هغه به دې کې ورکوئ. نو تاسو به خپل 6 انچي نمبر چې دی هغه به دې کې ورکوئ. لکه مثلا موږ دلته کې چې دی 1 2 3 4 5 6 موږ دا ورکو. تاسو به 1 2 3 4 5 6 نه ورکوئ. دا زه تاسو ته په طریقه ښیم نو تاسو به دغه شانتې چې دی دا به دغه شانتې ورکوئ. چې څنګه یو دا داسې ورکو نو دلته کې سیو چې دی دا به ووایئ. دا به ووایي نو دلته کې چې دغه تاسو والو نو دلته کې چې دی لاندې به تاسو ته بیا راشي ایمیل پکې اډ کوئ. نو دلته کې به تاسو ایمیل چې دی دا به دې کې اډ کوئ. ایډ ایمیل چې دی ایډ ایمیل به ووایي. ایمیل چې دی دا به هم به دې کې اډ کوئ. تاسو سره چې کوم ایمیل که سکپ کوئ نو سکپ کولی هم شئ، خو ایمیل به دې کې اډ کوئ. چې دی دا تاسو له لازم دی څه لپاره که ستاسو نه سبا ورځې دغه کوډ هیر شي نو تاسو د ایمیل په تھرو باندې چې دی هغه ریکور کولی شئ. چې کله دغه کوډ تاسو ورکړو یو کس تاسو ته ټلیفون وکړو او ټي پي کوډ یې نه نازل کړو او بیا ستاسو نه د دې کوډ تپوس کوي چې تاسو په واتس اپ باندې یو کوډ دی نو دا کوډ به چاته نه وایي. چې دا تاسو ونه وایئ نو ستاسو اکاونټ چې دی دا څوک نشي کولاولی. خو که دا کوډ ورته ووایي نو بیا به ستاسو واتس اپ چې دی هغه به بل کس سره کولاوي او ستاسو واتس اپ چې دی دا به هیک شوی. نو دا سیټنګ چې دی دا لازم په خپل واتس اپ کې چې دی دا وکړئ. د دې سره به ستاسو واتس اپ چې دی دا به محفوظ وي چې د بل کس په موبایل کې به ستاسو واتس اپ نه کولاویږي. که کولاویږي نو هغه به ستاسو نه د دې کوډ تپوس کوي. نو تاسو ته به د دې سره دا پته لګي چې زموږ واتس اپ چې دی دا کس هیک کوي.